बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। नन मा तासु ته बेकरी स्टाइल सैंडविचेस वाले रेसिपी रावड़ी ده. دا सैंडविचेस बिल्कुल मगه شانتي به جوړ شي څنګه مو بیکری کې اخلو. ټولو کې پهلا مونږ به برېډ واخلو. برېډ سیس به مغوره واخلو څوره مونږ ته سैंडविचेस جوړول وي. تاسو خپل مطابق اخیستل شي. بیا به مونږ واخلو کیچپ، چیلی ساس، مایونیز. دوه طریقې ولې چرګه ایوا یشیدلی ایوا کچا به مونږ بعد کې پخاکو. مسلو کې مونږ ته درکار دی چکن ٹکا مساله د پیکٹ ولې تقریبا 3 سے 4 چمچ، تور مرچ تقریبا ایوا غټه کشوغه او تور زیتون. بیا دلته کې مونږ ته سلاد پکار دی. دلته کې ما سلاد پانی او بدرنګ اخیستلی دي. دلته کې دوړې چکن ما 500 ګرام اخیستی دي. اوس ټولو کې پهلا مونږ به چکن پوخ کو. دې کې ما دلته کې لږ شانتي غوړي واچولو او دې کې ما هغه چکن واچولو. دا چکن تقریبا 500 ګرام ده او د بغیر اډوکو ده. دې کې بیا ما چکن ټکا مساله واچوله تقریبا 2 سے 3 چمچ. دې نه به مونږ چکن ټکا سینډویچز جوړو. دا چکن ما تقریبا چکن ګلویدو تک پخا کړه، یعنی کې ما ته د کې پخاونو کې 15 منټ ولګیدو. بل طرف ته ما هغه یشیدلی چرګه داسې شریډ کړه یعنی اوریجوله او دې کې ما 2 سے 3 چمچ مایونیز واچولو. او مایونیز اچون نه بعد دې کې ما تقریبا ایوا غټه کشوغه تور مرچ پاوډر واچولو او بیا مې ښه طریقې سره مکس کړو. تاسو دې کې خپل ذایقې مطابق لپاره مالګه هم اچولی شئ. دا مونږ ولې مایونیز ولې فیلینګ تیار شو. اوس دلته کې مونږه هغه برېډ راواخیستو او برېډ نه به مونږه داسې سایډز کټ کو. تاسو مرضی ده که تاسو ورکې سایډز کې خلل غواړي، خو د بیکری سټایل کې دیو کې سایډز نشته وي او زه دلته کې ورته بالکل بیکری ولې لوک ورکوم. دې وجې نه زه سایډز کټ کوم. خو دا سایډز بالکل ضایع نه کوي. دې نه ډیر ښایسته برېډ کرمز جوړیږي. زه به تاسو ته چیرې د برېډ کرمز ولې ریسیپي هم وښیم. اوس دلته کې ما هغه چکن ټکا مساله ولې چکن راواخیسته او داسې چوړګۍ مدد سره مې بالکل نری کټ کړه. مونږ به کوشش کوو چې دا څوره نری او فاین کټ شي مغوره به دا سینډویچ کې خوند کوي. دا بالکل ریژول هم نه دی او بالکل کیما شانتي هم نه دی جوړول، بس صرف لږ شانتي نری شانتي چاپ کول دي. اوس دلته کې هغه چکن ټکا والا بیټر کې ما لږ شانتي کیچپ او چیلی ساس واچولو. تاسو خپل ټیسټ مطابق دې کې چیلی ګارلک ساس یا صرف چیلی ساس هم اچولی شئ. اوس دلته کې مونږ به سینډویچز جوړو. دې سینډویچ لپاره مونږ ته تقریبا 4 سلایس پکار دي. هر سلایس باندې ما ډیر لږ شانتي مایونیز ولګولو. ډیر زیات مایونیز لګونو ضرورت ځکه نشته دی چې د هر یو بیټر کې خپل خوند پیلنه شته دی. داسې ما هر یو سلایس باندې مایونیز ولګولو او دې کې به زه اوس د چکن مکسچر واچوم. دلته کې پهلا برېډ سلایس باندې یعنی ټوسټ باندې ما داسې لږ شانتي چکن واچوله او داسې مې سپریډ کړه. اوس دې باندې ما بل سلایس پاسنه کېښلو او دې سلایس باندې پاسنه هم زه لږ شانتي مایونیز لګوم. دې سلایس باندې به زه اوس بدرنګ د هغه سلاد پته کیدم. تاسو دې کې خپلې مرضي ولې سبزي هم اچول شئ. دې لیر کې ما سبزي واچوله او دې باندې ما بل لیر بند کړو یعنی بل ټوسټ مې پې کېښلو. دې ټوسټ باندې به اوس زه پاسنه مایونیز لګوم او بیا دې باندې به زه پاسنه د چکن ولې یو لیر لګوم. بیا دې نه بعد به اخره کې زه یو ټوسټ راوالم او هغې یو سایډ باندې به مایونیز لږ شانتي ولګوم
او هغه ټوسټ سره زه به دا سینډویچ بند کم. دا شو ډبل لیر چکن سینډویچ. اصل کې دا ټریپل لیر ده، یعنی 3 لیر دي، خو دې ته ډبل لیر چکن وایي ځکه چې دې کې ډبل چکن وي. دا مو داسې چرګۍ مدد سره کټ کړو او وګورئ منځ کې څومره ښایسته کلر یې راغلو. اوس دلته کې زه جوړوم سنګل لیر چکن سینډویچ، خو هغې هم ډبل لیرز وي. تاسو وګورئ دا زه څنګه جوړوم. پهله ما په ټوسټ یو سایډ باندې مایونیز ولګولو او بل ټوسټ باندې هم مې لږ شانتې مایونیز ولګولو. دې کې ما صرف یو سایډ ته چکن ولګولو. دا چکن به زه یو طریقې سره یعنی یو لیر کې به پیلاو کم او بیا دې باندې به زه هغه ټوسټ کېدم او هغې ټوسټ باندې پاسه نه بیا به مایونیز ولګوم او دې نه بعد زه به ورباندې سبزي کېږدم. تاسو سبزي خپل مرضي سره چې شی هم اچولی شئ چې کوم تاسو خوښ وي. خو دې سینډویچ کې یعنی بیکري والے سینډویچ کې اکثر سلاد وي، بادرنګ وي یا به بند ګوبی وي. اوس دلته کې ما بل سلایس باندې داسې مایونیز ولګولو او دا سینډویچ مې پیک کړو یعنی بند کړو او دا مې داسې سایډ وایز یعنی تکونی کټ کړو. دا شو سنګل لیر چکن سینډویچ. اوس زه جوړوم مایونیز والے چکن سپریډ والے سینډویچ. دې کې صرف هغه چکن ته مایونیز والا بیټر به ولګو او داسې پیلاو بکو چې څلور طرفه یو شانتې پیلاو شي. بیا به بل سلایس سره بند کو او داسې منځ کې به یې کټ کو. او دا وګورئ دا شو چکن مایونیز سینډویچ. اوس زه تاسو ته یوه بله طریقه ښیم. دې کې یو طرف ته ما چکن مایونیز والا سپریډ ولګولو او داسې سلایس مې پې بند کړو او دې باندې پاسه نه هم ما لږ شانتې مایونیز ولګولو. اوس دلته کې زه ورباندې بلیک الیوز یعنی تور زیتون اچوم. دا بلیک اینډ وایټ کلر ورکړي او هغه ډېر زیات ښایسته ښکاري. اوس دې بندولو دپاره دې باندې به زه اخر کې صرف یو سلایس کېږدم او هغې سره به دا پیک کم یعنی بند کم او داسې سینډویچ ولې تکون شیپ کې به کټ کم. دا شو بلیک اینډ وایټ چکن سینډویچ. دا وګورئ دا تور او سپین رنګ څومره ښه لګي. اوس اخره کې زه یو بل جوړوم. دا ده کیچپ او چکن تکه سینډویچ. دې کې اول به زه ټول ټوسټ باندې کیچپ ولګوم. بیا به دې باندې هغه ریمینینګ چکن تکه واچوم. دې کې مایونیز لګولو ضرورت نشته دی. دا بالکل کیچپ سینډویچ ده. دې باندې به اوس دا زه کیچپ والا سلایس کېدم او دې باندې پاسه به زه لږ شانتې الیوز واچوم. اوس د بل سلایس باندې به زه لږ شانتې کیچپ ولګوم او دا به دې سره زه بند کم یعنی سینډویچ به پیک کم او دا به زه داسې تکونی شیپ سره کټ کم. دا شو چکن تکه الیو سینډویچ. دې ولې کلر سور ښه لګي. اوس دلته کې زه کلینګ ریپ یعنی د پلاستیک والا ریپ سره د ټول بندوم. دا داسې پلاستیک والا ریپ کې ځکه بندېږي چې دې سینډویچز کلر یعنی رنګ یې ډېر ښایسته وي او دا کلر ښکارو دپاره دا یو کلیر یعنی صفا رنګ والی پلاستیک کې بندولی شي. تاسو هم دلته کې لیدل شئ چې دا کلیر پلاستیک یعنی صفا رنګ والی پلاستیک سره سینډویچز والی ننه پورې د سبزي او د الیوز د زیتونو ټولو رنګ ښکاره کېږي. همداسې ښایسته ښایسته کلر سره دې سره بیا کسټمرز اټریکټ کېږي یعنی څوک چې بیکري ته لاړ شي هغو نظر په دې سینډویچز باندې پریوځي او هغو به ضرور یې اخلي. دلته کې وګورئ د پلاستیک نه تور زیتون ښکاري څونه ښه لګي. داسې طریقې سره ما د ټول سینډویچز کلینګ ریپ کې یعنی د سپین پلاستیک کې مې کور کړو.
د مزیدار شانتي بیکری سټایل سینډویچز تیار دي. امید لرم تاسو به دا ریسیپي خوښه شي. همداسې ښایسته او اسانه ریسیپیز دپاره زما چینل ته سبسکرایب کړئ او خپلو خپلوانو سره یې شیر کړئ. ډیره مهرباني.